دا ملک خدا سے شو یو پیر تلو یو کلی تا چالتا گوری ٹیپرم پا 2 پیسے سیر دی سچا غڑیم پا 2 پیسے سیر زعفرانم پا 2 پیسے سیر گازر ملائم پا 2 پیسے پیر اگا مرید تاوی چالکا تخت بیڑا دے غرکش ویچے ولی دا خوشیر ناپرسان دے تپوس پکی نشت مرید ماندہ ہوندے ہو وی باب صاحب لگی سار شڈیر ماندہ مودا سچا غڑی ارزان دی چه لگو خورم او لگ خشم بیا بزو وی سچا غڑی خو بوخره خو گره رستو با دی کار خرابی صاحب لگی چه 2-3 میاشتی سار شنو ده مرید نیدا سے کٹے جوڑ چه کٹے تی جوڑ شو بادشاہ حکم کرے دے چه دا سڑے 500 کئی جرم کرے دے سڑے چه 500 لبوت لو چه مرائی کے کڑے ورا چیز دے ناتخوان گوندے مرائی واتی بوٹا پڑوا تا کڑے پکی نہیں سارے بادشاہ لا خبر آگئے صاحب دا اوہ مرائی کے کڑائی نہ ٹنگی گی بادشاہ ورتے لے چی دا ضروری نہ دا چو ما ماندہ 500 کئی غٹ والا او گو رئی کوئی او سڑے مر کئی ارچوک سی سڑے مر پولیس چے گردے دو پولیس سے خاصدار گردے دو رستا سنے جی دا گردے دو چے او دا شیخ والا فٹ دے شیخ باندے لاس کے خو چے کاکا تیارے گا وی چے والی وی کڑائی دبل چاپ مرائی نفٹ کی وینو ما خود سے ندی کری خاصدار ورتے چے مونگا پوئی چے سدی ندی کری خوالتا چے کڑائی دبل چاپ مرائی کے نرائی پیر لرا غیر غرق شما الاخلاصا ومی وی ما چے درتا وی مفت غوری خوخرے خدای راستی چے تب یاد کڑائی مزم والے اس وقت ٹنگے گا وی پیرا غرقے گا مال اخلاصا ومی وی غم مکوا سبا چه بادشاہ راشی استا مرائی تا کڑایا چی تا زمانہ پی مخ کے ورمنڈا کوا زبتانا نو بادشاہ با یو تپوسو کی زب جواب برکم تب اخلاص چه سار شو پیر پی ورمنڈا کا پکڑای دا پی ورمنڈا کا چنا صاحب زی مرائی تا چوم بادشاہ دا سے چل دے وی صاحب دی کڑائی کی جنت تے دا مرید میں ہوئی چه زپی ورزم او زویم چه زپی ورزم نو دا مرید میں پوئی که چه زپی ورشم بادشاہ دی کی جنت تے وی نو زوالی نظم جنت تا زوالی نظم پخپل غاڑا کے واچولو آگا سڑی تا یادر روکو راکا گا وچے گرد شم مرائی حالتا ہو گرزیدہ پیر ورطوے تخت بیڑا دے غر کشا دے دا خار دو سے دو قابل نسان تاسو بو گو رئی دا دا چا خیٹی چے دا چرگانو قبرستان دے دا چا خیٹی چے دا گڑانو قبرستان دے قرآن کے راغلی دی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم تاسو بہو گو رہے داورد راتلو والا دا چه دا چا خیٹی با چرگان بار غرزئی دا چا خیٹی با گڑان بار غرزئی دا چا خیٹی با سرزر بار غرزئی تاسو بہو گو رہے زمون خیٹی بچو زغٹیم ما گڑان مڈان گو رہے ندی یو سڑی ماتے آرامی گوندے و خار ماتے چتا چرگان گڑان ندی اتا دم رغٹ والی مال خدا تا پتاوا خدا تا پتاوا چی دا بجلی گر ملابا پا گینٹو چگی وی نو خدا دے خوار کا چستا غندی ماندوے او دا سی چگی میں والے نو پٹکی با مساوتے وا واللہ کمی نچرگان خوڑلی نمی گڑان کچر تکال نیم پس پا قربانوں کی پیخ می داغا ننشم ویلے غٹا غخاوٹے پرو گازر خوراک دے او سب بیلا خبر ہے چا پریدی میں غرشی دی خان دی پا مولا ملا مانا ملا ملا تم آغانی چی پا مولای با دی خرم پا کنا کے والا غینا با دی چاکم ملا مانا ملا نتتے ملا تتے دادا چرسو دا پیمو دا ہیروین پا پیسو باندے غرشوے خوار چی تتے زمان وقت راشی زبتا زورن تانا بزا سرمنو باسم سرلان دے اختے پاس بدے زورن دو ننو گورے 60% زمون اولاد پا پوڈر اسکلو عدد
کیه کنه راشه چې په پېښور کې درته وښیم والله چې ښځو مسکل شروع کړي جینکۍ اول به مارفیه او پیتډین وال ځان ته اوس پوډر دا زلمی هلکان چې تاسو به پې تورې کولې دا آینده نسلونه به تاسو وګورئ چې دا به دغه کوي ته به ورته ګورې او دنه به د جنډه بازاري جړه جوړي نه به یې وجلی شي او نه به یې ژوندی پرېښی د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بچي تباه شو د قوم اولاد تباه شو بل راشه ټي او وی سی آر دا مستقله سینما ده بایسکوپ دی که نه دی وی سی آر سینما ده ما ته افسوس نشته چې په پېښور کې بنگلو کې وی سی آر چلیږي خیر دی ځکه چې چاته وی سی آر چلیږي نو هغه دین وی سی آرڼې که نه آخو دی شاملات مازیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یې چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ قصخانې کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم عنبرسری میخه شته ترکای میخه شته پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی کېږي چې زم جینین شرمېدل یا قومه شرمېدل یا ملکه تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي د پښتون ښځه پښتون په موټر کې ناست دي او ښځه دکاندار سره سودا علي دی که نه پښتون بار موټر کې ناست دی او ښځه درزي له ناپ ورکوي د هغه شرمېدلی ملک تاسو دا پښتانه ځان ته ولې وایي تاسو وی سی آر کې بلو پرنټونه تاسو په کور کې ښځو ته نه چلوئ څوک یې نه چلوئ په کور کې م پردې ځوان کړي 10 روپۍ ټکټ کور نه د سینما جوړه کړې ده او پردي لونډان لوفران بدماشان دا راولې او په کور کې ورته بلو پرنټونه ښیي او پښتانه ځان ته وایي تاسو خو هغه قوم وایي ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو نه وایي داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو 29 کاله د پاکستان وشو او په 29 کاله د پاکستان کې دا زما ریکارډ دی چې یو حکومت هم د بجلیګر ملا سر په خپل مخ کې ټیټ کړی نه دی او دا مې ایمان دی چې تر څو په ما کې روح وي او سارا کې چلیږي تر هغې به یو حکومت هم زه پرې نه دم چې تر څو پورې د پاکستان قانون د خدای قرآن شوی نه او دا ملک به تر هغې پورې ښه ورځ هم نه ګوري چې تر څو پورې د دې ملک نه د پیرنګي قانون لرې شوی نه او د خدای قانون پکې رایج شوی دا نن چې په دې ملک کې څومره مشکلات دي دوی ته یا تاسو ته یا مونږ ته دا ټوله ګناه د ملک د قانون دا د بل چا نه تر هغې به مونږ په آرام نه کینو چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون قرآن او حدیث د جناب محمد رسول الله شوی زه یا زما ملګري علما بزرگان والله که تر هغې ومنم چې تر څو پورې خپل سر خپل مال خپل اولاد خپل عزت خپل آبرو دا د دین محمدي د پاره په میدان کې په داو نه لګولې منځونه خو هر سړی کوي تسبیح مر سړی اړوي ګیره مر سړی پرېږدي خو کمال دا نه دی کمال څه دی وای تسبیح په لاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس کې
په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن تور پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. یوازې جماعت کې منځونه کول او تسبیح اړول دا کمال نه دی. د بی دینۍ مقابله په ملک د نظام محمدي راوستو د پاره مقابله، هر وخت به د کفن په سر تړلی وي او د اوبو بتک به د په ترخ کې نیولی او 24 ګنټې به د دا تصوري چې زه خدای ستا د دین د پاره په میدان کې مړ یم. دعا به وکړو چې خدای دې په ملک کې شرعي نظام راولي. دعا خو پیغمبرم کولی شوه، نو بیا غذاګانې څه دپاره کولې؟ ما په خبرو خو پوهېږو، ما پردي ژبه هم راځي. پیغمبر نه لویه دعا د چا وه؟ د خدای په ټول کائنات کې د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه دغه رتبه وه د جناب محمد رسول الله. د خدای نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه دا مرتبه وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس څومره وه نو دا اندازه جبرائیل تم پته نه وه. نو 1400 کاله وروسته به تاو ماروټي خلاص ته څه پته ولګي؟ تاسو پوهېږئ په تاو ماروټي خلاص ته به څه پته لګي؟ جبرائیل یو ملائکه ده چې هغه د خدای او د رسول په منځ کې قاصد دی. پیغمبر ته ناست دی، ورته ګوري او ورته وایي آفاقها گردیده ام مهر بتان ورزیده ام، آفاقها گردیده ام مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزیں دیگری. آفاقها گردیده ام مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزیں دیگری. و یا رسول الله یو لک سلیری زره محبوبان می ولیده، د دنیا ټولی معشوقی می ولیده، او په خدای مې دې قسمي ته پکې لا څه بل شی. مقام څو داغه مقام خو والله که جبریل تم پته وه، داغه مقام خو والله که بی بی عایشې تم پته وه چې د پیغمبر په غېږ کې د چا تربیت کېده. دومره خبره کړې یو ورځ چې د 14مې سپوږمۍ وه، پیغمبر پروت و، ما به کله سپوږمۍ ته وکته، کله به مې د ده مخ ته وکته. په خدای مې دې قسم وي چې د ده مخ ته به مې وکته او بیا به مې سپوږمۍ ته کته، نو سپوږمۍ به راته تته ښکارېدله. دا دغه مقام، دا مقام الله چې د شپې هسې وایم ډېر خلک داسې دي چې دا دیوبندیان پیغمبر نه مني او مرتبه نه مني او زیارتونه نه مني. او افسوس دا دی چې اوس ټایم وخت د ټولې نقشې تاسو ته بیانولی نه شم. زیارتونه نه مني او اولیاء نه مني او پلانې نه مني. دیوبندیان په خپله اولیاء دي، نو اولیاء ولې نه مني؟ ټیک ده؟ ای په خپله زیارتونه دي، نو زیارتونه ولې نه مني؟ ټیک ده؟ او په خپله بزرګان دي، نو بزرګان ولې نه مني؟ خو دیوبندیان دې سره سره د دې قائل نه دي چې یوازې دعا به کې نور به څه نه کې. یو پیر له یو سړی راغی، وی جي دعا راته وکړه چې زوی مې وشي. هغه ورته ویل بچیه دعا به درته زه وکړم، خو زوی په تشې دعا نه کېږي، ته به هم څه کې. تاسو پوه په تشې دعا زوی نه کېږي، ته به هم څه کوې، نو بیا به دې زوی کېږي. دعا وکړه. داسې دعا خو زمونږ صدر پاکستان هم کوي چې دعا وکړي چې خدای پاک په پاکستان کې شرعي نظام راولي. ته په ایمان یې چې دا دعا یې رښتینې ده؟ دې خوا وګورئ. زه دعا کوم چې خدایا د پاکستان قانون شریعت کې نو زه حق بجانب یم، ځکه چې زما په وس کې نشته. ٹھیک ده؟
تاسو دعا کوي او امین پې وایئ چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې نو تاسو حق به جانب یئ ځکه چې ستاسو په وس کې نه ده دې د څه خبرې دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې دی خو په یو سکند کې دی خو وګوره ګیلاس څه شو پرېږده وبه دی خو وګورئ دا کټوری دی خو وګورئ دا کټوری دی د اوبو ډک دی دا میره د اوبه پکې نشته او زه یم یا الله اوبه یا الله اوبه یا الله اوبه نو تاسو خو به ما ته بېوقوف خو نه وایئ که نه چې اوبه نشته که نه او چې دا کټوری مې ډک د اوبو لاس کې نیولی دی او زه یم یا الله اوبه یا الله اوبه تاسو به نه وایئ چې یا الله بسپوره څه خو لاس کېږي دي که نه داسې به وایئ که نه به ما لاس کې کټوری نیولی دی او دا 10 زره خلق ناست دی او زه یم چې یا الله اوبه یا تاسو بیړي نه ورکړه چې خو لاس کېږي دي خو یې څکه که نه اوبه نشته او زه وایم چې یا الله اوبه نو دا ټیک ده اوبه موجودې دي او زه وایم چې یا الله اوبه دا غلطه ده تر کومه د دوکې مسلماني هله دوام نه چلي هله دوام نه چلي یو سړی غټ غټ بریتونه یې ساتلي او ځان ته به یې خان وې حجرې ته به چې راوتو نو د ګډوري د لم څرمنې ساتلې وه نو په هغې به دا بریتې داسې غوړې کړې هسې چې بار بار راووتو حجرې ته ویل که تا څه خوړلي دي جي پیتي هلکه تا څه خوړلي دي سابه تا غټه غوښه دته به خان تا څه خوړلي پلاو زردې ماقوتیانې چرګان بریتې به یې غوړې نو خلکو به وایي چې یاره واقعي څه چل دی په اوزه کې یو ورځ ناست دی زوی په منډه منډه راغی وی بابا خبر واورا آتا بچی پی بریتی غوڑاولی اغا سرمن خو پیشو تختولا تکبیر مولانا بجلیگر سے اسلام پاکستان وی آتا بچی پی بریتی غوڑاولی اغا سرمن خو دیو چپ بیڑی دی غرکش وی بابا قسم په خدای مور میرا تا ہوئی چالا پلار دی خبر کا چا بریتی دی پی غوڑاولی سرمن پیشو یوڑا پلار بدی بیا بریتی پڅو دغه غره قوم د وجري خلک په دوکه کې ساته چې بریتی به په سرمنې غوړي کې او ول به چې ما پولاو زردې فرنیانې ماقوتیانې دا مې خوړلې دي نو هغه راز ټول عمر باقي پاتې نشي او ورځې پات د دوکې مسلمانی به نه چلیږي د ټګای مسلمانی به نه چلیږي د فراډ مسلمانی به نه چلیږي دا راز به یو ورځ فاش زما عزیزانو د پاکستان بقا او سالمیت والله العظیم چې په هغه قانون کې د چې کوم قانون خدای را لېږلی دی او محمد رسول الله برابر کړی تاسو خیال راغی سالمیت یې په دې نن ته ولې یریږي ولې د مسلمان خو دوه ګټې سینه کې دې ګولی وخوړه شهید کم شهید هغه شهید چې لا خم نه په کټ کې پروت او په جنت کې داخل پیغمبر وایي هغه شهید چې په قیامت کې ته د خپلې رتبه اندازه ولګې نو ته به وایې چې پروردګاره کاش کی ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا کاش یا اللہ ز قتلے دے بیا ژوندے کے دے بیا قتلے دے بیا ژوندے کے دے بیا قتلے دے بیا ژوندے پاتې شوې غازی به تب هغه سړی چې تا به په دنیا کې په ژوند جنت ګټلی ته یریږې به ولې نن ستاسو وروسته ولې سړی نشي ټینګېدی ولې ځکه چې قرآن ویلی دي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خبردار چې غمجن نشئ تاسو به اعلی او سربالا یئ تاسو به په دنیا حکمرانان یئ ان کنتم مؤمنین په دې شرط که تاسو کې ایمان و نن تا کې ایمان نشته ته یریږې ځکه ترزم دغې له ډېر یئ چې په جنګ کې
دروازه به د کلاشن کوپونه پیدا کړي ډر دی ډر لا پیښور ته مروړي سه ډر پیښور کې که غریب سړی کلاشن کوپ باندې ډازو کو نو پولیس یې راونیسي وای پروهیبټډ بور باندې د ډازې کړي دي سزا ورکړي والا او که د خانانو او د نوابانو په واده کې توپې چلیږي نو پروهیبټډ بور نه د کم ملک انصاف چې دای هغه ملک بم خاورز ګوري زنیم دا هغه ملک د انصاف په حق کې چې امیر او غریب په یو سترګه پکې نشي کته شاه او غدا په یو سترګه پکې نشي کته زه د هغه ملک د انصاف قائل نه زه هغه ملک نه ګڼم چې د کم ملک انصاف دای چې غریب دکاندار راونیسا چې تا په 2 ټوکرو کې الوګان ولې اچولي 600 روپۍ جرم او د پیښور د منډۍ لوی اړتیان چې په یو پیره د نیمبوانو کې کابل ته سمګلینګ باندې 3 لک روپۍ ګټي چې د خان خپل دي 3/6 فوټ کې نه رانیولې کېږي او غریب دکاندار چې د خان خپل نه دی 3/6 فوټ کې دننه شي دا ملک به خاورز ګوري چا کې چې غریب سره دا انصاف